یا عدلو یا عدلو یا عدلو. چې په تاسو کې څوک هم دا غواړي چې زما د زوی یا د لور د دې د په ښایسته ځای کې رشته وشي او دای ارمان وي چې زما لور خو هم ښایسته د ګل په شانتې ده او زما زوی هم ښایسته دی، نو هسې نه چې څه بلا را باندې راواوړي. نو خفه کېږئ مو، هېڅ ټینشن مه کوئ، هېڅ فکر مه کوئ. آسان وظیفه ده د خیمه، خدا به د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو ته هم ورسوئ. ځکه چې په کورونو کې داسې خویندې میندې هغه هم ناستې وي، د واده په انتظار باندې وي، د رشته په انتظار باندې وي، خو لیکن رشتې پسې نه راځي. خو ښکلې به وي، حسن والا به وي، جمال والا به وي، خو لیکن د تعویض په ذریعه سره یا د جادو په ذریعه سره به د هغې دغه رشته هغه بنده وي. نو خفه کېږئ مو، دا آسان عمل دا د خیمه، خو چې کومه طریقه زه کوم دا طریقه به تاسو ضرور کوئ انشاءالله العزیز. انشاءالله العزیز د الله فضل سره که لور وي او که زوی وي ښایسته ښایسته رشتې به ته الله میلاوهي. صحیح ده؟ داسې کار به وکړئ، 2 رکعته نفل به وکئ چې په کم ټایم کې کوئ، مکروه ټایم کې به نه کوئ. ټیک ده؟ او د هغې سره به بیا تاسو 41 پیرې 100 پیرې 41 پیرې یا عدلو وایئ. او د هغې سره به تاسو په اوله کې درود شریف وایئ او په آخره کې به هم درود شریف وایئ. 100 پیرې به وایئ، 11 پیرې به وایئ. ټیک ده؟ دا عمل به 100 ورځې کوئ، دا به 41 ورځې کوئ انشاءالله العزیز. انشاءالله د الله په فضل و کرم سره په فوق یقین سره درته وایم چې ځکه چې موږ پې تجربه هم کړې ده او دا ډېر ښایسته عمل دی انشاءالله العزیز. وروره چې تا به 25 ورځې یا 26 ورځې تا به کړي نه او انشاءالله العزیز په لور پسې به دې رشته راغلي. دغه انشاءالله که ته د خپل زوی دپاره رشته غواړې او زی په پلانکي ځای کې دي د جینۍ خوښه شوې ده، نو مور او پلار خو ښکلې مزدار لاړ شي پسې انشاءالله العزیز. الله به انشاءالله تاسو دغه عمل پوره کړي. نو کوشش وکړو چې دا د ثواب او د صدقه جاریه په نیت باندې مخکې خویندو میندو رونو ته دا به تاسو ضرور رسوئ. دا په مونږ او تاسو باندې فرض جوړیږي، په مونږ او تاسو باندې حق جوړیږي. صحیح ده؟ جزاک الله دلی الله په امان.